انزل سوایو نوی نمبر حدیث تے 1591 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی لا تقاطعوا خپل منځ کې تعلق مکټ کوئ خپل منځ کې تعلق مکټ کوئ زمونږ دین مونږ ته خپل منځ کې ضروروالی حکم کړی دی چې رونه اوسئ او تعلق کټ کول دا خو ضروروالی نه خلاف دي نو ځکه منع راغلی ده ولا تدابروا او یو بل نه مخ ماړوئ د دې یو مطلب ځینو محدثینو دا بیان کړی دی چې دا لفظ کنایه ده د پشیشه برایي او بدي بیانولو نه نو ولا تدابرو یو بل ته شا کوئ ما د یو بل نه مخ ماړوئ مطلب دا دی چې پشیشه د یو بل بدی مه بیانوئ پشیشه د یو بل بدی مه بیانوئ خدای دې مونږ منې کړي ولا تباغضوا یو بل سره بغض مه ساتئ مطلب داسې اسباب مه اختیاروئ چې هغې سره بغض نفرت پیدا کیدی شي ولا تحاسدوا خپل منځ کې حسد مه کوئ د حسد یو معنا دا ده چې زه چا سره د خدای سره نعمت ووینم هغه د حسن په شکل کې که د دولت په شکل کې که د عهدې په شکل کې که د علم په شکل کې او زه دا ویم چې خدای د ده نه والي او مال یې راکړي څنګه بخئ او یا د دې نه بدترین حسد بیا دا دی چې ماله دې نه راکوي زما نه دی پکار خو د ده دې شکل ته خو وګوره خدای پاک دله میله مال ورکولو چې ده نه یم والي ښه به نو دا بیا په دې دوه حسدونو کې د ټولو نه بدترین دی ګورئ دې ړومبني کې خو بیا هم خپل لالچ شته که نه چې ده نه یې والي مال یې راکړي او دویم کې دا دی چې ماله دې نه راکوي خو دې شکل ته خو وګوره دله هم الله دا مال ورکولو دا عهده ورکوله ده ته ګوره او دې عهدې ته ګوره ده ته ګوره او دې منصب ته ګوره او مرتبې ته ګوره چې ده نه یم خدای والي نو ښه به نو دا د هغه اولني نه بیا زیات خطرناک دی او ګورئ دا حسدي چې دی دا چې چا سره حسد کوي محسود ورته عربی کې وایي یو کینهګر دی یو چا سره غریب ځان نه خبر هم نه دی او کینه ورسره کېږي لګیا دی نو دا محسود له دا مال چا ورکړی دی الله دا عهده چا ورکړې ده الله دا ښایست چا ورکړی دی الله دا علم چا ورکړی دی الله نو چې زه ورسره حسد کوم او زه دا ارمان پړه کې ساتم تمنا چې ده نه دی خدای والي نو د دې دا مطلب راووتو چې نعوذ بالله الله پاک خطا شوی دی چې ما سره یې لږه مشوره کړې وې نو دا مخکې د دې قابل نه ولی ورکړی دا د الله تعالی په فیصله باندې اعتراض دی او رښتیا وایي بنده د الله تعالی د خالق مالک رازق غفار الله په فیصله اعتراض کولو حق لري نو دې وجې نه موږ خپل پیغمبر منع کړي یو صلی الله علیه وسلم چې ولا تحاسدو خپل منځ کې حسد مه لرئ او بیا وی وکونو عباد الله اخوانا شی د الله بندګانانو خپل منځ کې رونه رور شی د رور په حیثیت اوسېږئ د کومه زمانه کې چې موږ اوسېږو دې کې رور د دشمن نوم دی یو سړي بل سړي ته ویل وی روره لږ مخکې شه نو هغه ورپسې مخ راته وکړو دا دشمن دې راته ولې وویل حیران شو چې ما خو تا ته رور وویل وینې بیا دې راته دشمن وویلو که نه
ده به ورته رور ټکی کولو، هغه ویل ته ما ته دشمن وې. نو اخره کې ونه تپوس وکړو چې روره زه خو تا ته د رور غږ کوم او ته وایې چې دشمن. وایي نه نه رور دشمن نه دی څه وي. نو دا خبره پرون هم شوې وه، دا زمونږ د خرابو عملونو نتیجه ده، د ګناهونو نتیجه ده چې نن یقین دې وشئ چې هر کور ګورې که نه دویم دریم کور وروڼه کې وتي دي خپلو کې، خویندې کې وتي دي خپلو کې. نو دغه خو د ګناه وجه ده. نور رور چې دی که نه دا د خیرخوا نوم و، رور د خیرخوا نوم دی، یعنی یو بل سره خیرخوا اوسئ. مسلمانانو د یو بل خیر غواړئ، خیر د یو بل خیر غواړئ. او بیا د حدیث په آخر کې یو جمله فرمایلی ده، ولا یحل لمسلم، هیڅ مسلمان له جایز نه دی ان یحجر اخاه، چې دې تعلق ختم کی د خپل رور سره، د خپل خور سره، فوق 3 د 3 ورځو نه زیات. مطلب دا دی چې د 3 ورځو نه کم تعلق دا پرېښودل حرام نه دي، د دې نه زیات پرېښودل بیا حرام دي. د 3 ورځو نه زیات بیا دوستی کول پکار دي، بغض او کینه او نفرت او قطع تعلق کول نه دي پکار. الله پاک د زمونږ او ستاسو د ټولو په کورونو کې اتحاد، اتفاق، برکتونه پیدا کړي او الله دې مونږ مسلمانان خپلو کې خواږه